نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم. سورة الزمر سلیرشتم پارات 53 نمبر آیت دی. پمکی رکو کی دا کافرانو رسوائی دا قیامت پورز باندے بیان شو. اس پدی رکو کی ہم دا کافرانو رسوائی پورز دا قیامت بیانی. دا آیاتنا پدی صورت کی مدنی آیاتنا دی نور صورت مکی صورت دی ابتدا کی ویلی شیو. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی چھ دی رکو دا اولنی آیاتنا دا حضرت وحشی کلبی رضی اللہ عنہ مبارک نازل شیو. چاغ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شہید کو نو پاغی باندی نبی علیہ السلام تا دیر زیاد نقصان او تکلیف او خفگان او رسو. نو ددی صحابی خیال دو چه زما توبه اللہ پاک چرت قبول نکی لکه ما دومره ډېر لوی جرم کړی دی چې زما توبه به قبول نشي زما اسلام به قبول نشي. د نبی علیہ السلام تره مې شهید کړی دی حمزه رضی الله عنه. نو که زه ایمان راوړم نو د ده خیال دا چې زما ایمان به قبول نشي. نو الله پاک د آیاتونو نازل کړل. پیغمبر علیہ السلام زما بندگانو ته ووایا چې تاسو د الله پاک د رحمت نه نا امید کیږئ. ما الله هر قسم گناهونه معاف کوي چې ایمان راوړي. په حالت د کفر کې د نه ګناه شوی د نبی علیہ السلام تره یې شهید کړ. چې کله ایمان راوړو نبی علیہ السلام تراغي ایمان راوړو نبی علیہ السلام ورته فرمایل ستا ایمان قبول شو. ترا تلګه واقعا بیان کا چې زما تر دې څنګه شهید کړ. نبی علیہ السلام ته ټول قصه بیان کړه چې زه د یو کافر غلام اگر اته چې دا سړی شهید کا تاز آزادو. نو د احد په غزا کې زه یو غونډې شاته پټ ناستو ما چې کله حضرت حمزه رضی الله عنه تیرېده د شا نه مې په ګزار کو شهید مې کړ او بس بیا شاته کېناست. نو بیا خو کافرانو وله مسله کړې وه خپې لاسونه وجود یې وله ټوټې ټوټې کړې و. حضرت حمزه رضی الله عنه کله چې دا خبرې نبی کریم صلی الله علیه وسلم واورېدلې نبی علیہ السلام ډېر زیات خفه شو او بیا دې صحابي ته او فرمایل چې ستا ایمان خو قبول دی خو ته زما مخې له مه راځه ځکه چې ته ما له مخې له راځې نو ما ته خپل تره رایادوي. اسلام داسې د خپل سکه تره قاتل یې معاف کړه. حمزه رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام ترو و نبی علیہ السلام دا قاتل معاف کو ذکر ایمان یا روڑ. نو چی بیا دی صحابی نبی علیہ السلام نے دا خبر اوری دا دی لاړ. بیا چکل دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلاف یو غټ کافر مسیلمة الکذاب د یمامی یو سړی مسیلمه نه هغه د پیغمبرۍ دعوه وکړه زه پیغمبر یم دروغجن دجال. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دا خلاف لشکر صحابہ مسلمانان شل پاغ باندې حمله وکړه.
دې صحابي پکې شرکت وکړي چې نن به موقع نه پیدا او ابقه د کافرانو غټ مشر چې ځان ته د دروغ پیغمبر وي هغه مردار کو الله پاک کی په لاس باندې غټ کافر مړ کو نو دغه بیا وی چې مان د کفر په حالت کې او غټه غلطي شوی ور د کفر په حالت کفر کې انسان هر څه کوي دا غلطی را نشوي چې د نبی علیہ السلام تر می شهید کړي دی او ډېر غټ نقصان می کړي او د ایمان په حالت کې می یو کارنامه کړی دا چې د نبی علیہ السلام غټ دشمن می قتل کړي او کې دې چې الله پاک زما د دې کارنامې د وجه زما هغه پخوانه غلطي معاف کړي الله جل شانه نظام دی یو طرف ته دون غټ جرم وکړو چې د نبی علیہ السلام تر چې سید الشهدا وته ویل هغه شهید خو بل طرف ته دومره غټ د کمال کار وکړو چې د پیغمبر غټ دشمن او د پیغمبر په عزت باندې ډاکه اچول او عزت پیغمبر هغه مردار دا قربانی ورکړه ایمان په حالت کې دا خدمت حالان کې په دې جنگ کې 1200 صحابه شهیدان شو خداغي کافرانو د جنگ بنیادی سبب دو چې هغه وی زمون پیغمبر به منای مسلمه ته پیغمبر وای خدای نبی علیہ السلام نه بعد خپل پیغمبر نه راځي او چې دوی زرا غلم د مرګ راو بس مسلمانانو هغه مردار کو د دغه بنیاد چې کوم د دې فساد او هغه د صحابي مردار نو په دې آیاتونو کې الله پاک مؤمنانو ته وی زما د رحمت نه امید کېږي ما توبه وباسي هر قسم ګناه تاسو زو معاف کو نو د کفر سره هر قسم ګناه معاف کیږي چې کفر وی او ایمان وروړي او کنه ایمان دې وروړو توبه وباسي نو بیا حقوق الله په توبه معاف کیږي حقوق العباد په توبه نه معاف کیږي چانه دې پیسې خورلې ته په نه معاف کیږي کله کې وکړي یا داسې نو بیا الله جل شانه فرمایي تاسو توبه وباسي ایمان وروړي نیک اعمال وکړي وړاندې د دین چې پتا سو باندې عذاب راشي بیا به تاسو څخه بچ کیږئ نه او د قیامت په ورځ باندې دا کافران به وایي هاي افسوس ما په دنیا کې دین پسې ټوکې کولې اوس هغه حالات را باندې راغله دی به بیا وایي کاش چې ما په دنیا کې ایمان راوړی او نیک سړی او دی به بیا وایي چې کله دا عذاب وویني یاره کاش چې دنیا ته واپس وي نو ما به سم ډېرې نیکې کړې وي دنیا ته چې زه واپس تللی خو بیا خو دنیا ته واپس دته فرشتي وي چې تا ته دنیا کې د الله قرآن ناغلو تا د هغې نه انکار کړو لہذا دنیا ته واپس کېدل ستا نشته او د دې حشر بسي دی به تک تور مخونه نیولي او مؤمنانو ته الله جل شانه نجات ورکړي الله پاک به دې ته د عذاب نه امن ورکړي نو فرمایي قل یا عبادی الذین اسرفوا تو فرمائے پیغمبر علیہ السلام زما بندگانو کسانو اسرفوا علی انفسهم چغی زیاتی کړي دي په خپل ځانونو باندې هغه کسانو چې تاسو زیاتی کړي دي په خپل ځانونو باندې کفر مو کړي دي لا تقنطوا من رحمت الله تاسو من امید کیږئ د الله د رحمت نه ان الله یغفر الذنوب جميعا الله پاک معاف کوي ټول ګناهونه انه هو الغفور الرحیم بشک الله پاک دی بخون کې مهربان وانیبوا الى ربکم تاسو رجوع کوي خپل رب ته واسلموا له او تاسو خالص کې خپل عمل د الله د پاره من قبل ان یاتیکم العذاب وړاندې د دین چې پتا سو باندې راشي عذاب ثم لا تنصرون بیا بس تاسو مدد نشي کولی واتبعوا تاسو تابعداري کوي احسن ما انزل الیکم من ربکم دا بهتر دا کتاب چې نازلېږي تاسو د رب د طرف نه یعنی د قرآن تابعداري کوي من قبل ان یاتیکم العذاب وړاندې د دین چې پتا سو باندې عذاب راشي بغتة ناصافا وانتم لا تشعرون تاسو نفیږي ان تقول نفس یا حسرتا دا چې وی به یو نفس هاي افسوس دی علی ما باغ سبانی فرت فی جنب الله ما کوتاهی کړه د الله پاک په تابعداري کې وان كنت لمن الساخرين او یقینا زم په دنیا کې په دین پسې د ټوکو کوونکو نه دنیا کې خلک دین پسې ټوکې کوي نو قیامت کې بدی پر خپل حال افسوس کوي
او تقول یا بویدا نفس لو ان الله هدانی لکنت من المتقین کچر اللہ پاک ما ته ہدایت کړي خامخا بزوی د متقیانو نه او تقول حين تر العذاب یا وی بیو نفس کله چې دی وین عذاب لو ان لی کرتن کاج کچری وی دنیا ته واپسی فاكون من المحسنین زبوی د نیکانو مؤمنانو نه دنیا تک واپس کېدل وی ما بسم نه کې کړي بلا ولنا قد جاءتك آیاتی پتا کې سر راغلو تا ته زما آیاتونه په دنیا کې فکذبت بها تا تکذیب کړو داغي واستكبرت تا تکبر کړو وكنت من الكافرين او توید کافران تا قران نه منو ويوم القيامه قرز د قیامت باندې تر الذين كذبوا على الله تبوین هغه ساتي په الله دروغ ویلو وجوههم مسوده داغي مخونه بتکتور وی الیس فی جهنم مثوى للکافرین نشتری په جهنم کې ټکانا د کافرانو د پاره بالکل شتا وینجی الله الذین اتقوا او الله بنجات ورکوي کسانو ته چې متقیان دي بمفازتهم فزید کامیابی د دوی په جنت باندې جنت با الله ورکی لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون نبرسیږي دوی ته عذاب او نبدي غمجن شي په جنت کې الله خالق كل شيء الله خالق د هر چیز دی وهو على كل شيء وكيل او الله پاک په هر چیز باندې ذمہ دار او نگهبان دی له مقاليد السماوات والارض هذا الله پاک سره چابيان د اسمانونو د زمکو د خزانو دي والذین کفروا بآیات الله او هغه چې کفر کړی دا الله آیاتونو په قران باندې اولئک هم الخاسرون دا کسان چې دوی تاوانیان دي واخذ